نسیم شاه چې څومره ډېر زیات خفه کړم که نه دومره په زه د میچ هم نیمه خفه کړی. ولې چې نسیم شاه په بالینګ کې هم ځان زرې کو، بیا په بیټینګ کې هم څومره ښکلی کوشش وکړو. یقین وکړه چې اماد وسیم او د افتخار نه لږ مخکې دا نسیم شاه رالیږلی دی که نه، دا میچ یې موږ له ګټلی شو. نسیم شاه دا میچ موږ له ګټلی شو. بالر دی خو کار د بیټسمنانو په شانته کې کوي. دومره ښکلی بیټینګ هغه کوي که نه چې شاټ درلوئ سکور درله راړئ په 18 بال باندې 30 31 28 رنز دا هېڅ شی نه و. دا له دې نسیم شاه راړولی شو، دا له دې شاهنشاه افریدي راړولی شو. نن هغه نسیم شاه په سرو سترګو باندې جاړي او په ګراونډ کې په ژړا را روان دی. خو زموږ د دې پلیرانو سره ډول احساس نشته دی، اړول دا فکر ورسره نشته دی چې یاره ما میچ وبیلو. د میچ نه بعد کینی په پریس کانفرنس کې لګیا شي چې موږ خو نه غواړو چې میچ وبیلو، موږ خو نه غواړو چې یاره موږ خپل فینس خفه کړو، موږ خپل شایقین خفه کړو. چې ته نه غواړې نو ماله میچ وګټه که نه، چې ته نه غواړې موږ خفه نه شو نو میچ وګټه که نه. دومره امیدونو سره موږ د پاکستان کرکټ ټیم ته هر کار شاته کو، هر خبره ورته وروسته کو او موږ د پاکستان کرکټ ټیم میچ ګورو په دې وجه چې ځه یو میچ براله وګټي. دا ټیم د سوپر 8 مقابلو دپاره ډیزرو ټیم نه دی. ښه وشو چې تی ووته، ښه خبره ده. بیا به هغه غم ډېر زیات غټ غم و چې کله یې په سیمی فاینل کې میچ بایللی، کله یې په فاینل کې، هغه ته خو لا وتل امپاسبل خبره ده پاکستان ګوند کې ټیم دپاره، امپاسبل خبره ده. خو بیا هم زړه ډېر زیات درد کولی. ښه خبره دا ده چې دا دومره امیدونه یې راله په دې ځای کې ختم کړه، چکناچور یې کړه چې د یو داسې ټیم نه بیا په آینده وخت کې تاسو ایکسپیکټیشن او امیدونه نه ساتئ. خو خفه په نسیم شاه باندې شوم او ډېر زیات پې خفه شوم چې کله په دې ګراونډ کې نسیم شاه را روان او دا په سرو سترګو یې ژړل. دې خبرې زه ډېر زیات خفه کړم، ډېر زیات یې بې سوره کړم. یقین وکړئ د الله په ذات. خو دا ده چې گیم ټوټلي کمباینلی کېږي، په شریکه باندې کېږي، دا د یو کس کار نه دی. بالرانو ښه کمباینلی هغه موږ ویل که نه چې دا به یو لکی ټیم دی پاکستان کرکټ ټیم چې په دې کې 4 بالران فاسټ بالران په ایټ ټایم باندې موجود دي. دا د هر ټیم سره دا چانس نه راځي او د پاکستان کرکټ ټیم سره دا موقع ده، خو د دې نه فایده بالکل وانغسته. نو دا د پاکستان کرکټ ټیم ډېره زیاته غټه بدبختي او بدقسمتي ده چې داسې قسم بالران دی یوټیلایز نه کړو، د دې نه فایده وانغسته. افتخار احمد هم ریټایرمنټ اعلان دی وکړي، اماد وسیم له هم پکار دی چې هغه ریټایرمنټ واپس واخلي. د دې سره دا نور چې کوم پلیران دي دا هم د مخې سره لرې کوي، دا نور یو هم د کار نه دی. یو نیم پلیر په ټیم کې نشم ویلی چې هغه د کار کلاړي دی او د کار کس دی. بهرحال ډېر زیات ډساپوینټډ مومنټ، ډېر زیات د غم مومنټ او ډېر زیات د شرم مقام دی پاکستان کرکټ ټیم دپاره. لږ سوچ پې کولی شي. بهرحال خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ انشاءالله ملاویږي نوي ویډیو کې. تر هغه د ماله کې اجازت، د الله په امان.